السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په پنجاب سهیوال کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې الته کې چې کم سړي غنم ریبلی دي هغه غنم په خپل باندې وسوځیدل. اخر ور هغه غنم په کومه طریقه وسوځیدل؟ اخر ور زمیدار ټول حقیقت بیان کړو چې زمیدار به داسې کوم کار کولو چې په هغه دوران کې ولا الله پاک د هغه په غنم باندې غضب راوستو او هغه غنم په خپل باندې وسوځیدل. نو ملګرو کو تاسو ځان د ټول واقعې نه پوره خبرول غواړئ، کو تاسو زموږ چینل کې نه وي نو مهرباني کوي زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کوي او خوا کې ور سره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په سهیوال کې را پیښه شوې ده چې هلته کې په غنمو باندې په خپله اور بل شوی دی او غنم ټول ختم شوي دي. ملګرو کم از کم د هغه کوم چې د غنمو مالک دی هغه دا ویلي دي چې هر کال به دې مال 2500 300 منه غنم کول چې هغې باندې به زما ډېر کار کېدو څه به ما خرڅ کړل او څه ما د کال لپاره پرېښودل. الله مکه الله پاک مکه دا زما په دې غنم باندې څه چلو شو ځکه چې غنم ما د شپې اورېبل او چې سحر راتلو نه غنم مې ایره لکه چې چا ورته اور ورته کړی دی. خو چې هغې نه باوجود موږ کله کلي کې تحقیق وکړو کلي والا خلک ویلي دي چې نه د شپې چا اور بل کړی هېڅ خو نه دی شوی. الله مکه ستا په غنم باندې غضب راغلی دی. خو چې کله موږ هغه مالک نه پوره تحقیق وغوښتو نو هغه مالک دا ویلي دي چې او زما په غنمو به ځکه غضب راتلو زما په غنمو به ځکه اور لګېدلو چې ما به ټول عمر ماله د غنمو ښه ډېر غنم کړي دي، زه ښه ډېر مالداره کړی وم، خو ما پکې د الله د رضا لپاره کیلو غنم خو هم چاله نه دي ورکړي. نو ملګرو تاسو په دې ویډیو کې ټول حقیقت وکتل. کو تاسو کو په خپل پټي کې خپل غنم ښه ډېر وي نو ملګرو هغې کې زکات صدقه ورکوئ ځکه چې زکات صدقه تاسو ورکړئ دې سره ستاسو مال نه کمیږي، دې سره ستاسو مال زیاتیږي. دې ظالم انسان به 200-300 منه غنم کېدل خو دوی پکې د الله د رضا لپاره کیلو غنم خو هم چاله نه ورکول نه ځکه د ده په غنمو باندې الله پاک اور ولګو. الله مکه داسې واقعه تاسو هم راتلی شي، تاسو هم په خپل مال کې صدقه وباسئ، په خپل مال کې خیرات وباسئ، دې سره ستاسو مال کمیږي نو دې سره ستاسو مال ډبلیږي ځکه الله مکه بیا الله مکه تاسو خپل مال کې زکات او خیرات نه وباسئ الله مکه ستاسو غنمو باندې هم اور لګېدی شي. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي وي. د دغه رنګې د ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر در رسي.